دا جلسه به ان شاء الله د ملاکنډ ډیویژن سیاسي تاریخ رخ بدلی او ان شاء الله تعالی دا د پی ډی ایم د تحریک کله چې زمونږ یو تحریک شروع شوی او په منځ کې ګیپ راغی د هغې اولنۍ جلسه د ان شاء الله دی کې به سبا په لکاو خلک ان شاء الله موجودي. قدرمندو کتونکو یو ځل بیا تاسو پروګرام کارکلی وی ما زبیر یم په ګراسي ګراونډ کې ولاړ یو. دا وخت را سره د ضلعي امیر چې دی پتیت الله صاحب چې هغه هم په دې 3 ورځو نه چې دی په دې ګراونډ کې هغه هلې ځلې کوي، جنډې لګوي، د کارګنانو سره میل میلاپ کوي او خلکو ته چې دعوتونه ورکوي. دا سره به هم خبرې اترې کوو چې هغه د سبانۍ جلسې ته بس نظر ګوري مخکینی چې دی د هغې له عمل څه دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ټول نه مخکې خو جي پر هرکلی ته وایي او دا راته ووایي چې د سبانۍ جلسې نه یو څه توقع ده. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. شکریه. تاسو ته معلومه ده چې ملک کې تیر شوي د 3 کالو نه د مهنګای چې کم یو خطرناک لهر راغلی دی او هغې غریب عوام متاثره کړی دی. تاسو ته پته ده چې د نن نه 3 کاله مخکې د وړو بورۍ په 100 روپۍ وه او نن په 100 باندې ده او دا جون جولای ده. مونږه په خپل د دومره زندګۍ کې چېرته په ګرمۍ کې د ګیس لوډ شیډینګ نه ولیدلې. دا د دې حکومت تحفه ده د عوامو دپاره. دې سره سره چې دی دوی بجټ پیش کو او په بجټ پسې په سبانۍ باندې چې دی مینی بجټ یو بل پیش کړی شو. روزانه په هره هفته کې د تیلو ریټ چې دی هغه ورځ ته ورځه باندې مخ په وړاندې روان دی. دې سره سره زه به دا ووایم چې که مونږ د تیر شوي حکومتونو او د دې حکومت موازنه وکړو نو د سریې ریټ د 1 ټن په حساب باندې هغې وخت کې د 88,000 نه واله 90,000 روپو پورې و او نن چې دی هغه ریټ د 1 ټن چې دی 1,45,000 1,50,000 روپۍ دی. نو نن چې ته په دې ګراسي ګراونډ کې دا دومره ګڼه اینې حالان کې جلسه زموږ سبا ده، دا ګڼه چې اینې دا د دې حکومت وقت خلاف ریفرنډم دی. دویمه خبره ده چې د ملاکنډ ډیویژن عوام چې دي تاسو ته به پته وي چې الحمدلله جمعیت علماء اسلام په ملاکنډ ډیویژن کې یو طاقت دی، یو قوت دی او د سوات غیور او پختن او غیرتی او په ایمان او په د الله په دین مین خلق دی. نو د دو قائد محترم سره ډیر زیات محبت دی او دا د هغې محبت نتیجه ده چې الحمدلله نن جلسه سبا ده او ته په دې ګراونډ کې دا دومره خلق اینې. دا جلسه به ان شاء الله د ملاکنډ ډیویژن د سیاسي تاریخ رخ بدلی او ان شاء الله تعالی دا د پی ډی ایم د تحریک کله چې زمونږ یو تحریک شروع شوی او په منځ کې ګیپ راغی د هغې اولنۍ جلسه د ان شاء الله دی کې به سبا په لکاو خلک ان شاء الله موجودي او دا آواز او دا رغب چې دی به د حکومت ایوانونو ته رسوي. مننه کتونکو د امیر صاحب خبرې تاسو واورېدو. یقینا چې هغې دا پیغام ورکو هغه ولس ته کم چې مهنګایي ځپلې دي، کم چې د حالاتو ځپلې دي، هغو ته چې د سبانۍ تاریخ 4 جولای چې کوم ده هغه د دې سوات د تاریخ د بدلېدو لپاره هغې کوشش کوي چې دا نااهله حکومت چې د گزارېدو لپاره چې د هغې کوشش کوي او هغو چې دی په ډېر ګڼ تعداد سره چې دی دلته کې هغه کسان چې دي موجود دي او د دې جلسې د کامیابېدو لپاره چې دی خپلې هلې ځلې کوي. زما د پروګرام مخ پای ته رسېږم، اجازه راکوئ. د الله په امان.